لیډرشپ چې کوم عہده ده هغه د دې ته ورکوم او په هغې د دې ته مبارکباد ورکوم او انشاءالله فرمان به یو خبره ته زه کوم زمونږ ډیپټي چیف زمونږ د پېښور چیف چې دی هغه لا مونږ سره نه راغلی زمونږ پېښور چیف ډیپټي ارګنایزر و دومره چې لکه دې د نواله دغه سکیم چوکه پورې د دونې علاقې و خو هغه خدمت او خواري شروع کړه په صوبه کې په ضلعو کې په پېښور کې په ګوټ ګوټ کې مونږ دا ټول ټیم نه دی دا مجبور شو او هغه هم د چیف عہده ورکړه زمونږ ملک ارشد خان ده بار مونږ ته ویلي چې بی ماله به د چیف عہده نه راکوي دا ټول راغلي دي او په زبردستۍ درته په غاړه کې اچولې ده نو په پښتونخوا قومي جرګه کې چې د کم سړي کم شان دی اکه رنګې شان مطابق په هغه ته ورکوو دا زمونږ ابتدا ده انشاءالله چې ملګرتیا وشي نو بیا به مونږ یو دویمه فیصله به پرې کوو تاسو ته دا مبارک شي پاکستان زنده‌باد او زمونږ ورور علاقه پاینده باد جی په خیر راغلی او هر کله راشئ او زه خپل په دې موقع باندې خپل مشر ورور زما د ډي آر سی استاد او فخر تپه مومند ډاکټر فرید الله خان صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې زه یو ناچیز ماته د دې خدمت موقع راکړه او د دې څلورو تاڼو مشران تاسو ټولو ته هرکلی دی الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي الله دا څومره وروڼه چې زما راغلي دي دا مشران مې چې کوم جدوجهد شروع کړی دی پروردګار په دې جدوجهد کې دوی کامیاب کړي او یا الله ستا د رضا دپاره مونږ د دې مشرانو خدمت به کوو د دوی په اواز به انشاءالله مونږ هر وخت تیار یو تیار به یو وروڼو شکریا نو دا تپوس کېږي چې یاره بجلي زمونږ ده خو پنجاب سره ده مونږ ته ولې نه میلاویږي نو مونږ به هغه دغه باچا کول نه پرېږدو خو نن مونږ ته پته ولګېده چې هغه مونږ پیسې ورکولی نه شو نو هغې مونږ ته لږه بجلي اخلي لوډشډینګ به خامخا یي د دې مونږ ته نن پته ولګېده موضوعات چلېږي موضوعات دي دوزۍ تپه ده خلیل تپه ده او مومن تپه ده او خالصه تپه ده دا پېښور زه د ټولو نومبې زمونږ مشر د ترانسپورټ خواجه صاحب د شکریا ادا کوم بیا زه په دې شکریا ادا کوم چې هغې د خپل د زړه غوښه د خپل تن عیسی فرمان علي صاحب یې مونږ ته د تپه مومن دپاره د ارګنایزر په حیثیت باندې مونږ ته راکړه دا د پښتونخوا قومي جرګې لپاره ډېر لوی اعزاز دی مونږ د دې شکریا ادا کوو او د دې د قام د قبیلې د دې ټولې تپې شکریا ادا کوو او څنګه چې تاسو ته علم دی چې مونږ په نرانو پسې ګرځو په بادرو خلکو پسې ګرځو هغه کسان چې هغه د دې ملک اساس برابر کړي د ملک نه دهشتګردي لري کړي د ملک کې امن راولي ادارو کې استحکام راولي د ادارو چې کوم کرپشن دی هغه لري کړي د ملک چې کومې درې غټې ادارې دي چې کوم په غلطه روان دي چې هغه صحیح لارې ته راولي او هغه طاقتونه چې کوم د غلطو په شا ولاړ دي چې هغه صحیح خلکو په شا باندې ودرېږي دغه زمونږ پیټرن دی دغه زمونږ طریقه ده او په دې طریقې باندې مونږ خپل وسایل د خپل ملک اساسه ګڼو او مونږ دا وایو چې بھئی زمونږ د ملک اساسه هر هغه سړی چې هغه د 2 روپو شیز نه د 2000 روپو شی جوړ کی ا زمونږ مشر دی لکه شګه د پټرکونو کې وزي خو یو ټرک شګه نه چې څومره چیپونه جوړیږي نو هغه چیپونه د یو ټرک شګه نه چې جوړیږي هغه 1 کروڑ روپو دغه قیمت دی نو موږ د خپل خلکو ته وایو چې تاسو په 2000 روپے یا په 1000 روپے ټرک ما خرڅوي تاسو دا په 1 کروڑ باندې خرڅ کړئ موږ سره علم شته فهم شته ارڅ شته د دې ټولو سيزونو لپاره موږ لا یو قوت پکار دی چې موږ یو شو زموږ سفر جاری دی موږ په پېښور کې په سلورو تپو کې په سنټرل پېښور کې چونکه دا کعبه ده د دې ټولي صوبې دارالخلافه ده نو دارالخلافه چې مضبوطی په دې ټولو صوبه مضبوطی دا کرنګ موږ دا کوشش کوو چې دغه قوت او طاقت په دې کې موږ د پنجاب هم تربیت وکړو د سند بلوچستان هم وکړو د ګلګت بلتستان هم وکړو او د دې نه علاوه چې په هر ملکونو کې زموږ سونه پښتانه دي دا ټول موږ تنظیمونه روان کړی دي نو زه شکریا ادا کوم او فخر کوم په خپل ملګرو باندې چې ما سره یو نر سړی ملاویږي زه ټول نوم به د الله شکر ادا کوم چې الله دا ستا کرم دي چې تا د پسړه کې واچول ځکه ما سره ملګری شو او زه په دې خبره گواہی ورکوم او تاسو په دې گواهو سه چې زما سونه چې عقل فکر او دغه دا صرف د الله او دغه د خوګ نبی او د ټولو انبیاء کرامو د پاره دی او د ټولو اکابرینو د پاره دی
او د دې مظلوم عوامو د پاره دی پاره کې الحمدلله مونږه کامیابی مونږ روان یو زمونږ سفر جاری دی اوس الله مونږ نه کم ځای کې کم کار اخلي د دې مونږ ته علم نشته دا ټول کار مونږه وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد دا مونږ الله تاسو سپارل دي په دنیا کې داسې یو عمل یو کار د آخرت د پاره ځان له انسان وي چې زه وکم نو زه الحمدلله په ډي آر سي کې وم د بډبیرې په ډي آر سي کې او د خالد ایوب خان د دې کارګزارۍ نه او د د خدمت نه چې زه خبر شوم نو زما یو خواهش پیدا شو چې یاره د کاروان ته زه رانونه ځم او دا کاروان چې کوم دی دا د حق او د سچ او د آخرت ذریعہ ده پکې نو هلته هم د آخرت دپاره لګیا او انشاءالله په دې کاروان کې پښتون قومي جرګه کې د آخرت دپاره پښتونخوا قومي جرګه کې د آخرت دپاره انشاءالله دې کې ډېر ښه یو مزل زه وینم چې انشاءالله د آخرت دپاره به ما تاسو نجات میلو شي زه خو د خپل علاقې چې څومره زما مشران دي او کشران دي زما مزولي دي یو عاجزانه درخواست ورته کوم نفرتونه پرېږدئ په کور کې رور سره کس کې نه پرېږدئ رور ته رور ووایئ پلار ته پلار ووایئ تره ته تره ووایئ د محلېدار خپل یو حق دی د هغه خپل حق ادا کوي انشاءالله چې کله اونږ دا کمې خبرې مو کې دا زموږ د ځوانانو په خپل ځان باندې دا فعال وکړي نو بیا اونږ ته د یو قسم د شکست ذریعه اونږ ته یو سبب اونږ ته نشي جوړ دی په یو میدان اونږ ته شکست نشي ملاوی دی الحمدلله په دنیا باندې به هم کامیاب یو په آخرت باندې به هم کامیاب او که د ټوپک شو کې نو هغه د دشمن پسې راولي زه دا ویل غواړم چې دوی کوم دا جدوجہد شروع کړی دی نو انشاءالله د دې جدوجہد بدله به د الله ذات په دې دنیا هم ورکوي او انشاءالله په آخرت کې به یې ورکوي او دا زموږ ایمان دی چې جاني الحمدلله جرګې کړي دي او د عاجزانانو د مسکینانو د دشمندارانو جوړې کړي دي ما د پلار په نقش قدم یې خیری دا زما رونه بایګان دا خاندان زما ټول ولاړ دی 24 غنټې زما دغه جدوجہد دی چې چېرته څوک څپېړه وکړي نو که او ته څوک زه خامخا یم نو زه ځان وررسوم نو دغسې زه د دې بچي نه دا امید کوم انشاءالله چې دا به زما د دې مشر خپې او لاسونه او دی به لبیک وایي که انشاءالله ما دا یو عرض دی حکومت پاکستان ته چې مخکې به بجټ پاس کېدو نو کال په کال تیل به کمېده او تیل به زیاتېده هغې قیمتونه اوس هر 15 ورځې بعد بجټ پیش کوي د تیلو او اوس موجوده ټایم کې چې کم دی 12 روپۍ فی لیټرې په ډیزلو باندې ولګولو سیوا او 8 روپۍ په پټرولو نو زه دا ویم چې دا شرم پکار دی د وزیر خزانه لا او دغه انتظامیه لا چې څوک دا دغه ورکوي تجویزونه د وزیر اعظم لا دا د وزیر اعظم صاحب دشمنان دي او د عوام د پاکستان د عوام دشمنان دي لہذا زه دا غواړم چې حکومت ته د دې شیز نه باز راشي هر 15 دن بعد چې په تیلو او په ډیزلو قیمتونه سیوا کوي د دې قیمتونو اثر چې برای راست په عوام پروزي او سودا خو په ګاډي وروړي موږ زما چې څومره اخراجات دي د ګاډي هغه چې کوم دی تاسو نه پوره کوم بیا کراچۍ نه ګاډی را کوم بیا کراچۍ ته ګاډی را کوم د پاکستان څلورو صوبو ته هر کس چې ګران ملاویږي نو دغسې دکاندار دغسې منډیان والا خو د هغې اخري انجام څه شو په غریب عوام باندې اثر پروزي نقصان غریبانانو ته پرېوتو نو زه د حکومت پاکستان ته دا سوال کوم چې تاسو چې کم دی کم از کم سوچ سمج سره فیصلې کوئ د ډېر عزت خاوند شي د وکټ خبره دی وکړه دا وکټ زموږ د کوم چې د تحریک بانی دی خالد ایوب صاحب دی چې اکثر په یو پروګرام کې پټکې په سر کې نو دی یو خبره کوي چې یاره زه د پټکي خلاف یم ما څه توره کړې تاسو ما ته پټکې په سر وي که نه
خو زه ورته ویم چې لکه نن تاسو د وکټ خبره وکړه نو زه خالد ایوب خپل چیرمین صاحب ته دا ویم چې چیرمین صاحب همدا وکټ همدا پټکې چې کوم تا وایي چې یاره دا ما څه توره کړو همدا توره ده که نه چې نن الحمدلله د مرزو او یو نامي ګرامي شخصیت چې خواجه په پوره پاکستان کې الحمدلله یادېږي د ترانسپورټ ډېر لوی خدمات یې کړي دي او بیا د هغه زوی چې د DRC ممبر هم دی د علاقې خدمات هم کوي فرمان نن هغه الحمدلله تا سره په دې تحریک کې په دې کاروان کې شامل شو ولې شامل شو هغه ته دا پته ولګېده چې یاره دا شیز دا وطن دا خاوره د پټو نه پاتې ده د سیاسي خلکو نه پاتې ده د هر قسمه فورسز نه پاتې ده انشاءالله تعالی عزیز موږ خپل خرڅري دا به راغونډېږو د خپلې خاورې خدمت پکو انشاءالله تعالی عزیز الله به چې دی نو زموږ د بچو زموږ د رستو نسل حیا پردي عزت دا به چې دی نو صحیح و سلامتې به څنګه زموږ چیرمین صاحب یو خبره وکړه که نه زموږ چیرمین صاحب یو خبره وکړه چې روزانه به 10,000 کورونو لکه خل لګیا به حفاظت به کېږي څوک به نقصانات ورکوي که نه دا ټیک خبره ده ګورې موږ ته پته نه لګي دا سیاسي علاقې درته وښیم چې یاره د هغې د کور به څومره بېعزتي نه کېږي خو په میډیا باندې خو کېږي نه خو لهذا چې دا تحریک انشاءالله تعالی عزیز دغسې هر یو کونسل هر ګوټ ته ورسي الحمدلله خلکو به دا شعور به را پیدا کېږي خل به را بیداره کېږي انشاءالله تعالی عزیز هر سړي کې به دا شعور را پیدا کېږي د خپل حق تپوس په کولی شي او د خپل ننګ ناموس تپوس په کولی شي انشاءالله زما الفاظ سختي او ډېر پې بس پچا بد لګي پچا ښه لګي که نه خو زه نن وخت کې تون نالت پچا ویم په پلار او مور ولې ویم دا راته یو مور دی یو پلار دی پلار چېرته دا تپوس د زوی نه کړی چې بچی د آیفون کم خوا نه تا سره راغلی دی پلار چې د زوی نه دا تپوس کوي بچی ته تللی کالج ته بچی 12 بجې چوټي کېږي ته په 15 بجې ولې راغلی زوی ته فلاني کار له مې تللی وی ته ماسخوتن ولې راغی ته د شپې په 2 بجې ولې راغی دا تپوس کړی نشو کولی ها د مور څه غلطي ده مور غلطي دا ده چې زوی غلط کار وکړي خو پلار نه پټ کړي آپ پرده واچوي زوی ته دا پته ده چې په ما مور پرده اچوي که غلط کار کوي دغه شیز دی بل اوس غټه غلطي د والدین ولې ښیم زه به دا ووایم چې زموږ نن د طبۍ نښه موبایل روانه ده او کوم موبایل تپڼی موبایل چې ورته وایي ګوره دې کې چې ته کوم شیز وایې تا ته به روباسي زه منم چې په ډېرو خلکو به دا خبره بدې لګي دا راته ووایه زما پیغله خور ده او زما لور ده انمیرډ هغې سره دا تخته موبایل ولې دی بیا چې کله جینۍ غریبه مجبوره شي غلط حرکت وشي بیا زه دله څه کوم زه ټوپک راخلم او بیا لور ولم زه یم تا له سر ویشتل پکار دي ته د سړي بچی نه چې ستا لور سره دا موبایل و هغې نه غلط کار وشو دا ستا ګناه ده دا ستا غلطي ده دا د هغې غلطي نه ده لور له سزا مه ورکړو ځان له سزا ورکړه په خدای تعالی قسم که هر سړي په خپل کور کې روکتام وکړو نه به انشاءالله تعالی عزیز ایس وي نه به انشاءالله دا غلط ویډیوګانې تاسو ویلي نه دا سبب نه وي خو که صرف ګوره زموږ مشرانو به څه ویل وایي په دنیا کې هره ښځه که مور ده که خور ده دا غلطه ده په دنیا کې هره ښځه ښایسته ده ښه ده پاکه ده که مور ده که خور ده خو کومه ښځه چې د لاس لاندې ده دا ټیک ده کومه ښځه چې د لاس نه بهر شوه دا غلطه نو زه والدین ته خواست کوم چې خپلو بچو باندې لاس کېدی دا بچي ناپوهه دي که جنکۍ دي که هلکان دي ای ته دا پته نشته ګوره جنکۍ په مختلف په موبایلو باندې له 100 کسانو سره فرنډشپ کوي که نه اوس دغه جنۍ په دې نه پوهېږي چې یاره سبا به زما رشتې له څوک راځي ګوره هر سړی کمې جنۍ رشته چې کېږي د هغې تپوس لازم کېږي په محلو کې نو بیا خو خلک اوس پرده خو په څوک نه اچوي که نه او یاره دا فلانې جنۍ داسې ده مړه مې کوه نو نن زه دې جنکو ته خواست کوم چې دا فرینډشپ لفظ ځان نه ختم کوي د خپل پلار د خپل رونو د خپل خاندانو د فیملی د عزت دپاره دا خواهشات پرېږدئ او د دوی دا شمله مه ټیټه کوئ د ډېرو ښایستو خلکو شملې وغورځېدې د لاسه دا خو شکر دی الحمدلله زه ته په عموما فخر ګڼم او ښایسته پروګرام وشو د اختر نه بعد او زموږ وړومبی پروګرام او زه د ده ټول کریډټ ډاکټر صاحب فریدالله له ورکوم ینګ کول ته دا میسج ورکوم چې څنګه ډاکټر صاحب وویل چې یاره دوی والدین د خپل بچو حفاظت وکړي نو دا پکار دی دا ځکه چې ډېر معاشره خرابه ده او زموږ څومره ینګ هلکان دي که جنکیان دي که هلکان دي ټول په بدو لارو باندې مخ دی الله دې په ټولو پرده واچي په 25 روپۍ باندې د 2 غنټو یو پیکج کیږي
د نیټه 25 روپۍ باندې 8 ګنټې وي ټیک ده او چینی چې دی نو 195 روپۍ کیلو ده نو چې کم د فاشي سیزونه دي په دې کې زموږ مشران انوال دي نه زموږ ممبر خبره کوي او نه زموږ اجره خبره کوي او نه زموږ حکومت خبره کوي ځکه چې دا ټولې کمپنیانې د بهر دي داسې انټرویو په دې دغه کې موجود دي چې دا کوم ویپن استعمالوي موږ دپاره د فاشۍ دا یو تباهي ده موږ دانسته او غیر دانسته طور باندې ځکه زه دا ته خبره کوم اول په دې کلي کې وه یو پی ټي وي وه یو ډرامه به لګېدلې وه او په کوڅه کې یو سړی به هم نه ښکارېده ځکه کور کې به بجلي وه کور کې به دا یو شی موجود و خلک به نه راتل اوس ما ته دا ووایه چې ته په 2 بجې بجلي بوځې او 5 بجې راولې دا هلک خو ځي بهر ته وځي که نه ګرمي ده نو ورسره مشران هم وځي ګوره دا خبره بنیادي طور باندې زمونږ بنیادي حقوق چې دي دا غصب شوي دي اوس چې کوم موږ سیاسي سړي ته وایو چې ته راشه پارلیمنټ کې خبره وکړه نو هغه د خپل ټیکټ د لاسه صحیح خبره نشي کولی چې صحیح خبره مې وکړه بیا راته ټیکټ نه میلاویږي نو موږ دا وایو چې پښتونخوا قومي جرګې چې کوم مقصد دی هغه دا دی چې موږ جومات هم فعال کړو موږ ممبر هم فعال کړو موږ اجره هم فعال کړو دا 3 واړه څیزونه چې موږ فعال کړو نو موږ به یو نتیجې ته ورسو دا